او نوم هم ډیر ښایسته پرېوتی ربیع الاول. یقینا چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم راتلل سپرلی و. د نبی علیه الصلاة والسلام راتلل دا سپرلی و او دا بهارو. ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ما ته د مخلوق د بارا د دې انسانانو د بارا ما ته رحمت جوړ کړی او لېږلی مې. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او د ټول جهان والو د بارا ما ته رحمت جوړ کړی او لېږلی مې. یقینا چې رحمت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کم ځای کې موجود و نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د موجودګي به داسې وه چې هلته به امن و هلته به سکون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره برکتی ذاتو دونه د امن والا ذاتو رحمت والا ذاتو چې د اوس او د خزرج کومې لړایانې وې نو دا مشهورې وې. د اوس او د خزرج لړایانې دا مشهورې وې چې د هغو لړۍ نه ختمېده. کم نسل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې موجودو د هغه نسل نه تپوس وکړو چې ستاسو دا جګړه او لړۍ په څه خبره باندې ده نو هیڅ چاته هم دا پته نه و چې دا جګړه د څه وخت نه شروع شوې ده او په څه خبره باندې ده. بس لړۍ ده شروع ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې د خلکو دا اخلاقو یو سړی به راغی او په لاره کې به خپلې خپې وغځولې. هلکه دا خپې دې ولې غځولې دا خپې دې ولې غځولې په دې خلکو ته تکلیف دی څوک به راوغورځېږي او په لاره کې څوک خپې غځوي دا ته څه کوي نو هغه به وایي ځکه په تاسو کې څوک نري جوړ دی چې زما دا خپې دې اوچتې جو یو کس به پسې راغی یو توره به ورسره وه او توره خو د هغو هسې کلچر و توره ډال دا خو د هغو کلچر و عام طور به استعمالېدو. جو توره به یې راښکله جو ورېږه ځای دی نه لرې کوم که نه جو خورب جو خپې به یې تېسته ووالې خپې به یې تې ووالې نو اوس خو دې د کاره ووتو که نه جو خپل خاندان له به یې لانجه جوړه کړه خاندان له به یې غویمه جوړه کړه جو هغه خلک به راله قاتل خو به ګرځېدو که نه کم کس چې به سړی والی و جو به هغه سره به یې لانجه جوړه کړه هغه به یې قتل کړو. اوس چا دا تپوس نه کوو چې بهی ګناه د چا وه او جګړه شروع شوه او روانه د دواړه خاندانونو طرف ته قتلونه کېږي لیکن روغه نه کېږي بس قتلونه دي او روان دي قتلونه. او څوک دا تپوس هم نه کوي چې بهی زه دشمني کوم ما دا دشمني وکم که ونه کوم او په څه وجه یې وکم دا تپوس به چا نه کوم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په راتلو سره امن راغی سکون راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعبې چې کله قریشو تعمیر کو د نبوت نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د کعبې دوباره تعمیر کو او د تعمیر په وخت کې یو کاڼی دی چې هغې ته ویل کېږي حجر اسود. دا حجر اسود د دې د ایښودو موقع راله چې دا حجر اسود مونږ دلته نصب کو په کعبه کې ولګو نو دا قبیلو اختلاف راغی. هر سړی وی زه مشر یم هر سړی وی زه سردار یم هر سړی وی زه سردار یم زه مشر یم ما ته حق دی چې دا کاڼی زما په لاسو کې ایښودلی شي ځکه چې زه معتبر یم. وی هلکه به یې داسې به وکړو چې سحر کم سړی راننوتو که نه اول دې کعبې ته دې ځای کې ته مطاف ته څوک راغی اول چې په حقه سړي باندې و فیصله کو چې څوک دا کاڼی کېږي. اوس د الله رب العزت کارونه چونکې کاڼی جنتي دی الله را لېږلی دنیا ته نو الله رب العزت د خپل حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارک لاسونو یې ښودل منظور کړو. سحر چې کته جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه اول مطاف ته تشریف راوړ چې دو ولید ولکه بای وای بالکل ټولو یې زموږ په اتفاق دی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هستی داسې وه صادق او امین چې دې چېرته دروغ نه وای چېرته په امانت کې خیانت نه کوي چېرته بدعهدي نه کوي. دا سړی ټیک دی چې د څه فیصله وکړه زمونږ ټولو ته منظوره ده دغه مسله ټولو ته منظوره ده دغه فیصله څه فیصله چې وکړه موږ ته منظوره ده. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام
عجیبه غونډه کې هستی ده کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادر مبارک خور او په هغه باندې اکانې کې خود دلته کې ده چې کې خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سردارانو راځي او ټول صادر ګټونو ونیسي چې د هر یو بګي زو شي دا چې جګړه بالکل ختمه امن او سکون والا. سردارانو ویل که سب خيار سړی دی ماشاءالله الله ولا سونه سمجھ ورکړي ویرا وړي اقضیه ته راوړو په کمزې کې چې نسب دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانه په خپل لاس مبارک راواغز دوه قضیه ولګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن سرداران یې مخه پنه کړه ځکه چې الله ته منظور ودا چې دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شر او شدت هغه په امن باندې بدل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هستی وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات داسیو چې په کم ځای کې وو نو په هغه ځای کې به امن. د کفار مکه با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بار وي ته چې موږ د کم عذاب نه یری نو هغه عذاب راولا کنه کله به راولي. ته چې موږ د کم عذاب نه یری نو هغه عذاب راولا کنه موږ تام نه منو موږ قران هم نه منو راولا عذاب. نو بیا الله رب العزت قران مجید کی سورہ انفال کی فرمای چې ما دول عذاب ولی ورنکو نو د هغه اوسو وجې دی یو وجب کې دا چې په کوم ځای کې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم موجودی نو په هغه ځای کې زخبل عذاب نه را لګما ځکه چې دا نبی ما را لګلې دی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دا خو ما د جهان والو د پاره د دې مخلوقاتو د پاره عذاب نه دی جوړ کړي بلکې ما دا رحمت جوړ کړي او را لګلې مې. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام